علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. لکه مرکات راواړوي نن که چا راته وویلې بس زه نه منم، نن څوک نه وایي چې بس احکامو د قضایاونه شروع یې وکړه په احکامو د قضایاو باندې. نو احکام د قضایاو څو دي تاسو ته ما ویلي؟ درې تناقض، عکس مستوي، عکس النقیض. څو احکام دي؟ مولانا تناقض مقدم کوي په عکس مستوي په عکس نقیض باندې. ولې عکس مستوي ولې مقدم کړ په عکس النقیض؟ ځکه عکس مستوي هغه تبدل د اصلي طرفینو ته وایي. هغه اصلي طرفین داسې که بس څه به ترې جوړ شي مستوي. او که داسې کې چې د دې نقیض راواخلې دلته کېږدي او د دې نقیض راواخلې، نو نقیض د طرفینو کې چې عکس وکړي دې ته عکس النقیض وایي. او که په اصل طرفینو کې عکس وکړي عکس مستوي، نو عکس مستوي کې تبدل د اصل طرفینو د عکس النقیض کې، نو نقیض مخکې وي که اصل شی مخکې وي؟ اصل شی مخکې وي. نو عکس مستوي خو ښه ده ځکه یې مقدم که په عکس مستوي باندې. بیا تناقض ولې مقدم که؟ انشاءالله په میر کې به راشي. وایي ځکه د عکس مستوي په دلایلو کې یو دلیل افتراض ده، یو دلیل عکس ده، بل دلیل خلف ده. یو دلیل خلف ده. نو دلیل خلف او دلیل افتراض دا خو تاسې پېژندلي دي، خیر را به م شي درته. دلیل خلف دلیل عکس دی دې ته وایي چې اثبات د مطلوب وکې په ابطال د عکس النقیض سره. ګوره یو دلیل خلف و، دلیل خلف دې ته ویل کېده چې اثبات د مطلوب وکې په ابطال دی نقیض سره. نقیض نه لیږ مخکې شه، نقیض معکوس کا. نو داسې ووایه چې اثبات د مطلوب وکې په ابطال دی عکس النقیض سره. نو مولانا صاحب عکس النقیض سره یا خلف چاته وایي؟ اثبات مطلوبه کې په ابطالو نقیض سره، په ابطال. نو اثبات د مطلوبه کې په ابطال دی نه خلف چاته وایي؟ اثبات مطلوبه کې په ابطال دی نقیض دی مطلوب سره. خو که عکس النقیض ده که نقیض ده دواړه موقوف دي په تناقض باندې. نو عکس النقیض ده او که تناقض ده دا به اله پیژنې چې خپله دا تناقض وپېژنې. تر هغو پورې چې دا دې نه پیژندلی نو نه به برهان خلف وپېژنې او نه به برهان بل افتراض نه دلیل عکس، نه به دلیل عکس پیژنې او نه به دلیل خلف. ولې دواړو کې نقیض راغلی دی کنه. اثبات دی مطلوبه کې په ابطال النقیض، اثبات دی مطلوبه کې په ابطال دی عکس النقیض سره. نو خو دواړو کې نقیض راغلی ده. نو چې تا تر څو پورې تناقض نه شي پیژندلی، نو عکس مستوي کې چې کوم دلایل راځي هغه نه شي پیژندلی. نو تناقض موقوف علیه شو د عکس مستوي لپاره، ځکه تناقض مقدم که. ځکه دلته یې له غوږه مې در تېره کړه، نورې بیا که زده کوئ که نه زده کوئ وروسته بیا را روان ده په شرع تهذیب کې، تهذیب کې او ټولو کې راځي. دی وایي التناقض تناقض چاته وایي؟ هو اختلاف القضیتین، اختلاف د قضیتینو ته وایي. اوس تعریف د تناقض دا ده چې اختلاف القضیتین بالایجاب والسلب بحیث یقتضي لذاته صدق احداهما کذب الاخرى. دقه د تناقض معنا ده. خو په هر تعریف کې لابدي وي د جنس او فصل نه. د چې کله دا د اختلاف اضافت قضیتینو ته نه کړی نو اختلاف عام ده. اختلاف د مفردینو ته مرزي، اختلاف د مفرد او د قضیه ته، اختلاف د قضیتینو ته څو په اختلافون کې راغله او قضیتینو ته چې اضافت وکړه نو اختلاف د مفردینو د مفرد او د قضیه صرف اختلاف د قضیتینو راغی. پکې دا یو فصل شو. بالایجاب والسلب مولانا صاحب کله اختلاف په عدول او تحصل سره وي چې دا معدوله ده دا محصله ده، کله په جهت او په اطلاق سره وي چې دا موجهه ده او دا مطلقه ده، په دې سره وي دا منحرفه ده او دا غیر منحرفه ده. خدای وایي دا اختلاف بالایجاب نه دا به صرف بالایجاب والسلب چې دا موجبه وي دا سالب وي. بیا اعتراض وارد شو چې مولانا صاحب موجبه او سالبه وي دې ته به څوک نقیضین نه وایي. لکه وایه مولانا صاحب مثالې وایه مثالې بعض الحیوان انسان دا موجبه ده که سالبه؟ بعض الحیوان لیس بانسان دا څه ده؟ او دواړه صادقې دي ښه دواړه صادق
لکه دې ته څوک نقیضین نه وایي، داسې ووایه دې ته نقیضین نه وایي. یا ووایه کل انسان حیوان، داسې ووایه کل حیوان انسان ولا شیء من الحیوان بانسان، کل حیوان ولا شیء من الحیوان. او سره له دې نه یوه موجبه ده بله سالبه ده او دې ته څوک نقیضین نه وایي. مولانا پوه نه شي په دې باندې، یوه مې موجبه کړه بله سالبه. بعض الحیوان و بعض الحیوان لیس دې بلکې کل حیوان ولا شیء من الحیوان. نو وګوره یو موجبه ده بله سالبه ده، چا دې ته نقیضین ویلي دي؟ نو دی وایي هلکه ډز نه مخکې ممره بحیث یقتضي لذاته، په داسې شان دا ذاته کې هي ضمیر اختلاف ته راجع، په داسې شان باندې چې تقاضا به کوي لذاته لوجه د ذات د اختلاف نه. ذات د اختلاف دا معنا نه لوجه د خصوص دی مادي نه، لوجه د خصوص دی مادي نه. صدق احداهما دا فاعل کدي یقتضي لپاره چې صدق د احدهما به تقاضا کوي کذب الاخرى د کذب دی بلې، یا بالعکس دا معنا چې کذب د احدهما به تقاضا کوي د صدق دی بلې. نو ستا دا دوه مثالونه ووتل ترېنه. ولې بعض الحیوان انسان او بعض الحیوان لیس بانسان، ټیک د موجبي او سالبي به خو دواړه صادق نه دي. او کل حیوان انسان ولا شیء من الحیوان بانسان، اگر که یوه موجبه بله سالبه ده دواړه کاذبې نه دي. او دلته موږ ویلي دي چې یوه صادقه وي یوه کاذبه وي بله به صادقه وي. اوس مولانا صاحب لکه زه ووایم یو بل مثال کا، کل انسان حیوان ولا شیء من الناطق، کل هوایا کل دسی هوایا مثال جوړ کا دسی کل انسان حیوان ولا شیء من الناطق بحیوان، کل انسان حیوان ولا شیء من الناطق بحیوان. سره لدینا مولانا صاحب دواړه کلی دي خو یوه صادقه ده بله کاذبه ده. کل انسان حیوان صادق ده او لا شیء من الناطق بحیوان دا څه شی ده؟ کاذبه ده. او سره لدینا یوه صادقه ده بله کاذبه ده خو دواړه کلی دي، یوه موجبه کلیه ده بله سالبه کلیه ده، دې ته څوک نقیض نه وایي، هغه ده یوه صادقه شو بله کاذبه شو. نو منطقیان وایي چې موږ ویلي دي چې صدق د احدیه لوجه د ذات د احدهما نه به تقاضا کوي دي، د ذات د اختلاف لوجه نه چې دا یوه صادقه شوه دا بله به کاذبه وي، نه لوجه د خصوص د مادي او د بل شي نه. او دلته مولانا صاحب دا ناطق چې تا وویلې لا شیء من الناطق بحیوان، نو ناطق په قوت د انسان کې ده چې داسې دې ویلې چې کل انسان حیوان ولا شیء من الناطق بحیوان، نو ګواکې ودې ویلې چې لا شیء من الانسان بحیوان. انسان په قوت دی چا کې ده؟ دغه ناطق په قوت دی انسان کې ده. یا یې له دغه طرف نه جوړ کا چې داسې دې ویلې لا شیء من الناطق بحیوان، دا پرېږده. وکل انسان حیوان دا په قوت دی کې ده چې کل ناطق انسانون، کل ناطق انسانون. نو حیوان انسان چې ذکر کې نو داسې شو لکه ناطق دی چې ذکر کړی، ناطق دی چې ذکر، نو دا به نقیض نه جوړیږي، نقیض مساوی النقیض به جوړیږي. څه به جوړیږي؟ مساوی النقیض به جوړیږي خو عین نقیض ورته نشي ویلی. نو دو ویلی لذاته لوجه دی ذات نه وي، په واسطې د مساوي سره به نه وي، بله واسطې سره به نه وي. پوه نه شوې په دې باندې؟ خالی ذاته لوجه دی ذات د اختلاف نه به تقاضا کوي صدق احداهما صدق دی وی کذب الاخرى کذب دی بلې، او بالعکس یا بالعکس کا قولنا لکه دا قول دی مونږ چې زید قائم زید لیس بقائم، بالکل مولانا صاحب دی عربي ذات تقاضا کوي چې دا یوه صادقه شو دا بله به کاذبه وي. وشورطه لتحقق التناقض دی تحقق دی تناقض لپاره شرط کړی شوی دا په مابین قضیتین مخصوصتین کې وحدات ثمانیه سو وحدات یتحقق چې موجودیږي به بدونها لا یتحقق دا چې ده فلا یتحقق نو نه به متحقق کېږي بدونها بغیر د دې وحدات ثمانیهونه. اول وحدت موضوع پکار ده، وحدت محمول پکار ده، وحدت مکان، وحدت زمان، وحدت قوت د فعل، وحدت شرط، وحدت جزء او کل وحدت اضافت. وقد اجتمعت في هذا دغه شرائط ټول جمع سوي دي په دغه دوه بیتینو کې. بیت در تناقض هشت وحدت شرط دان دا وپېژنه
دا اته وحدتونه شرط دي دانوي پیژنه. وحدت موضوع محمول مکان، وحدت شرط اضافت جزء کل قوت پیلستو در آخر زمان پیز اختلفتا چې کله دواړه مختلف شوي دا دواړه قضیې فیها په دې وحداتو کې لم تتناقضا بیا د دې مابین کې تناقض نشته. راځه اوس مولانا صاحب موضوع بدله کا. اول هلته وحدت موضوع ده، اوس وحدت موضوع نشته. یوه موجبه ده بله سالبه ده، محمول هم یو ده پکې خو موضوع بدله ده پکې. یو کې ووایه زید قائم، دا بل کې ووایه عمر لیس بقائم. ټیک ده که نه؟ زید دی ولاړ وي، عمر دی نه وي ولاړ، دواړه صادقېدلی هم شي، دواړه کاذبېدلی هم شي. نو په لحاظه دې کې تناقض شته. ولې تناقض دې ته وایي چې یوه صادقه وي او دلته خو یا دواړه صادقې دي. محمول بدل کم دغه چل وي، زید قاعد و زید لیس بقائم. ټیک ده که نه مولانا صاحب؟ دې کې هم تناقض نشته. اوس ولې نشته؟ ځکه محمول پکې مختلف ده، وحدت دی محمول نشته پکې. نو دا صحیح خبره ده، زید دی ناست وي او ولاړ دی نه وي، یا دی کاذب وي چې ولاړ دی وي او ناست دی نه وي. نو په دې صورت کې مولانا دواړه دی کاذب. پوه نه شي په دې باندې نو سم کېدلی شي مولانا صاحب؟ داسې ووایه مولانا وزید قاعد وزید لیس بقائم. زید مولانا صاحب قاعد دا او څه نه ده؟ زید قاعد ده قائم نه ده. نو مولانا صاحب په دې صورت کې دواړه څه دي؟ صادق دي. او که دی ناست نه وي ولاړ وي دواړه کاذب دي. شاباس. وزید موجود او ووایه زید موجود، دا بلکې ووایه زید لیس بموجود. خو هلکه قید دی پکې ولګو، مکان دی بدل که زید موجود یعنی په کور کې زید نه د موجود په سوق په بازار کې. نو صحیح ده که مکان بدل ده بیا تناقض نشته. بیا وایا زید نائم، زید لیس بنائم. نائم یعنی په شپه کې، دا زمان بدل ده. لیس بنائم یعنی په نهار کې د ورځې نه ده نائم. زید متحرک الاصابع، زید متحرک الاصابع ده ای بشرط کونی کاتبا، په دې شرط سره چې د کاتب واخلي. وزید لیس بمتحرک الاصابع ای بشرط کونی غیر کاتب. نو مولانا شرطونه بدل شو. الته شرط چې د کتابت ته ودې بلکې عدم کتابت. خمر پی الدن په چاټۍ کې مسکرون، په چاټۍ کې شراب پراته دي. والخمر خمر پی الدن په چاټۍ کې مسکرون، دا مسکر دي. والخمر لیس بمسکرن او خمر مسکر نه دي. الکه چا مسکر دي بالقوا، دا بل چې مسکر نه دي ها بالفعل. ولې بالفعل نه دي که نه؟ هغه هلته پراته دي خو قوت شته پکې چې تی وسکې نو تا بیا نشه کوي. والزنجي اسود ده، دا بلکې وایي زنجي لیس باسود. زنجي حبشي دا اسود ده ای کله. زنجي اسود نه ده ای جزءه اعنی اسنانه، چې غاښونه یې دي، غاښونه سپین. نو په لحاظه په دې صورت کې په څه کې؟ په جز او کل کې وحدت نشته. نو ټول هغه ده او دا بل هغه ده. زید اب خو لبکر، زید پلار ده د بکر لپاره. لیس باب پلار نه ده خو د خالد لپاره. دا د اضافت مثال شو. ولې په نسبت سره بکر ته اب ثابت ده ورته، په نسبت سره خالد ته نه ده ثابت. نو څه خبره خلاص شو که نه شو تر دې ځای پورې؟ پوه شوې؟ نو میر کې به راشي مولانا صاحب چې مولانا یا نورو کتابونو کې هم راځي چې مولانا ته اجمال کوي نو یو وحدت پکارو، که تفصیل کوي که تفصیل کوي بیا خدام دا یو بلم دا چې مولانا صاحب وحدت د نوع الحمل بی پکې. وحدت د نوع الحمل، که دا یو حمل شایع متعارف دا بل بشایع متعارف، خو که یو حمل اولی و بل شایع متعارف بیا تنه. لکه یو مثالونه تیر شو، هغه یو ځای کې وایم المفهوم مفهوم، بل کې وایم نه الله مفهوم مفهوم، او دا بل کې وایم چې الله مفهوم لا مفهوم. یو ځای کې لا مفهوم ته الله مفهوم ته لیس بمفهوم وایم داسې وایم، او دا بل کې الله مفهوم مفهوم وایم. نو مولانا لا مفهوم ته چې لا مفهوم وایم دا په کوم حمل سره؟ حمل اولی سره. او لا مفهوم ته چې مفهوم وایم دا په کوم حمل سره؟ حمل شایع متعارف سره. نو پروا نه لري مولانا صاحب چې نوع الحمل پکې متحد نه وي نو بیا تناقض نشته. څو شو؟ نه شو که نه شو؟ لسم اختلاف د آلې ده، که په آله کې مختلفو سره بیا تناقض نشته. لکه ګوره زه وایم چې زید کاتب بالقلم الزاخلوي وليس بكاتب بالقلم النوشيروي. د نوشیري والا په قلم باندې لیکل
نشي کولای او د زاخیل ولا قلم باندې کولای شي. وګوره ورته نو دا په آله کې اختلاف راغی که رانغی؟ نو دواړه مولانا صادق دي یا دواړه کاذب دي؟ په یو دي قلم خط کولای شي او په بل دي نشي کولی. څو شو مولانا؟ لس شو. نور هم په ډېر پیدا کېږي. نو که د تفصیل کوي بیا خو به د اتو کې حصر باطل شو. که اجمال کوي بیا خو یو په کارو هغه یو څه ده. نو دا یو بعضهم بعض د دې اکتفوا بواحدتین او دوی خو اکتفا ودرې په واحدتینو کړي دا هم غلط شوی. هغه واحدتین هغه څوم دي وحدتین اکتفوا بوحدتین په دوه وحدتینو سره اکتفا کړي. څلورم نمبر حاشیې ته وګورئ. فوحدت الشرط جز کل دای مندرج کړي دي په وحدت موضوع کې. وحدت زمان مکان اضافت قوت او فعل دای مندرج کړي دي په وحدت محمول کې. نو د ټولو نه څو وحدت جوړ کړي دي بعضې. نو دی وایي و بعضهم قناعو قناعت کړی ده بوحدت النسبت فقط نه نور. ولې وا چې وحدت نسبت وي پکې څومره وحدات چې دي د ټولو رجعه چاته کېږي نسبت ته. که موضوع بدله شوه نسبت بدلیږي وي، که محمول بدل شو. ولې هغې موضوع ته چې کوم نسبت ته هغه هغه ته نه ده، کوم محمول چې تا زید ته ثابت کړی ده هغه غیر ده له هغه محمول نه چې له ده نه دې سلب کړی ده. مکان چې بدل شو، زمان چې بدل شو، هر څه چې بدل شو د ټولو رجعه. او اله به مولانا صاحب نسبت برابریږي چې دا ټول برابر شو نو نسبت په برابریږي. که دې کې یو مختلف شو نسبت بیا نه برابریږي. نو وحدت نسبت په کله راځي؟ چې دا ټول وحدات راشي نو بیا یوازې اکتفا نه په کار په چا باندې په نسبت. دغه ډېر ښه کار کړی. نو مولانا صاحب سلم ملا صاحب بیا دې نه جواب کړی دا چې چا اته بیان کړي دي الزائعات المشهورات. تفصیل وایم سلم ملا صاحب وایي تفصیل کوم اجمال نه کوم، خو که ته وایې چې نور هم شته پکې نو الزائعات کوم یو خیر اته دانې چې کوم دي دا مشهور دي او دا نور غیر مشهور دي. دغه مشهور ښیي په نزد منطقیانو باندې. دا سلم ملا صاحب جواب کړی. عبید الله مولوی صاحب په بین بین باندې تلی دا په میر ساغوجي کې جواب کړی. وایي نه اجمال کوم نه کل تفصیل کوم بلکې بعض تفصیل کوم. څه کوم؟ بعض تفصیل کوم. د څه لپاره؟ وایي د دې لپاره چې زده شي دا وحدات د لپاره د وضاحت لپاره د ایضاح د دې وحداتو عند طالب چې د مبتدي او طالب په نسبت باندې څه شي آسانه شي چې دا به څنګه وحدتونه وایي لکه د موضوع. نو بعضو تفصیل مې وکړه لپاره د فهم د چا د طالب چې طالب په پوه شي. خو مولانا صاحب هسې وایم چې د عبیدالله مولوي خبره به بیرته آخر الامر د هغه خبرې ته ځي د سلم چې مولانا صاحب خو هغه به بعضې ذکر کول چا کوم پاتې دي نو ولې ترجیح مرجح کوله. نو بیا به وایي چې غیر مشهورو دا مشهور لکه چې پوه نه شوي. نو آخر الامر به چا ته ځي بیرته شهرت ته چې دا بعضې ځکه ذکر کړه چې دا مشهور هغه نور ذکر نه کړه مشهور نو. نو دی وایي دا وشو نو دی وایي لابد فی التناقض فی المحصورتین من کون القضیتین مولانا صاحب دا شرط خو په اعتبار د اتحاد د وحدت په اعتبار باندې و. مولانا صاحب د وحدت په اعتبار باندې چې دا وحدتونه به وي اوس په اعتبار د اختلاف سره شرط ده. دا مخکې کوم وحدت موضوع به یوی محمول به مکان به زمان به نو دا وحدتونو په اعتبار باندې شرط و. اوس په اعتبار د اختلاف سره ده. د اختلاف په اعتبار باندې که یو کلیت و دا بل کې به نو د موجبې کلیې نقیض به سالبه جزیه راځي، د سالبې کلیې نقیض به موجبه جزیه راځي. نو مولانا صاحب د کلیت جزیت کې به فرق وي. که دواړه کلیې وي دواړه کاذبېدلی شي لکه کل حیوان انسان ولا شیء من الحیوان. نو انسان ټولو افرادو د حیوان ته ثابتول دام او انسان بیا سلبول د ټولو افرادو د حیوان نه. ولې افرادو د حیوان کې خو بعضې حیواني ناطقې هم شته نو د حیوانو ناطقیو نه انسان بیا سلبولی شي نه. نو دام کاذب ده چې ټولو نه یې سلب کړي، دام کاذب ده چې ټولو ته یې ثابت کړي. او کله دواړه صادقېږي. بعض الحیوان انسان و بعض الحیوان لیس بانسان. دواړه صادق. بعضې افراد د حیوان د انساني بعضې د نه انسان.
په نشي په دې باندې دواړه. نو اختلاف په کم کې ضرور ده. نو هغه کوم وحداتو کوم شرایطو په اعتبار د وحدت سره او دا کوم شرایط دي اختلاف سره. لا بد في التناقض في المحصورتين من كون القضيتين مختلفتين في محصورتين کې څه معنا هغه مخکې شرطونه چې وو هغه د مطلق قضیې لپاره وو محصوره وه که مخصوصه وه. دا شرطونه چې دي په اعتبار د اختلاف سره خدا فقط تر محصورې پورې راځي نه تر شخصیې پورې. ولې په شخصیه کې کلیت او جزئیت راتلی شي نه. دی کې مولانا صاحب نو دا چې کومې دي بعضیت او کلیت دا په محصورو کې راځي. نو دا شرط په محصورو پورې خاص دا هغه څه من کون القضیتین مختلفتین چې دا دوه قضیې چې یوه موجبه ده بله سالبه ده. دا په کم کې کم څه معنی اعنی الکلیت والجزیته دی کې به مختلفې په اذا کان احداهما کلیه تكون الاخرى جزیه دا بله به جزیه وي. ولې لان الکلیتین قد تکذبان کله کله کلیتین کاذبېږي. صحیح شو مولانا کلیتین کله به دواړه نو بیا به اجتماع د نقیضین راشي. نو داسې ووایه لو لم یکن الاختلاف باعتبار الکم نو فلزم کذبهما بیا به کذب د دواړو لكن التالي باطلون فالمقدم مثل وجد ملازمه وجد بطلان التالي وای تاویل دي چې یو صادق یو کاذب او بل به صادق نو دلته به دواړه شي کاذب شي دواړه به کاذب شي. الکه وجد ملازمه ولی به دواړه کاذب شي. وای په هغه مثال کې چې موضوع پکې عام وي که نه نو دلته کلیه جوړې که دواړه کاذب دي. کل حیوان ولا شیء من الحیوان دواړه کاذب. دی وای لأن الکلیتین قد تکذبان لکه په دغه مثال کې کما نقول کل حیوان انسان ولا شیء من الحیوان بانسان والجزیتین بیا قیاس جوړ کا لو لم تكن مختلفتان باعتبار کم نو تصدقان دواړه قضیې بس شي. لكن التالي باطل تالي باطل د ولې تا په مفهوم د تناقض کې ویل چې یوه صادقه وه او وجد ملازمه وای غم په دې مثال کې چې موضوع پکې عام وي او خو دواړه جزئی وي لکه بعض الحيوان انسان دام صادقه ده و بعض الحيوان ليس بانسان دام صادقه ده ويكون ذلك في كل ماده دا په هر ماده کې راځي چې موضوع پکې عام وي او خدای وای دا خو چې موجهه نه وي خو لا بد في تناقض القضايا موجهه من الاختلاف في الجهه. ګوري مولانا صاحب درې شرایط شو په اعتبار دی وحدت په اعتبار باندې سو وحدات شرط دي د اختلاف په اعتبار باندې کلیت او جزئیت کې یوه کلیه وه په اعتبار د جهت سره اختلاف دا ده چې مولانا صاحب جهت کې په نقیض ضروریت المطلقه الممکنه العامه د ضروري مطلقې نقیض به څه وي. ولې په ضروریه مطلقه کې ضرورت ده که نه ده او په ممکنه کې سلب ضرورت ده ضرورت او سلب ضرورت دقسي. ونقيض الدائمة نقيض دي دائمي المطلقة العامة نقيض دي دائمي بمطلقة عاموي مطلقة عامة بي نقيض بي. ونقيض المشروطة العامة او نقيض دي مشروطية عامة حينية ممكنة بي سشي بي مولانا سب حينية ممكنة بي او مولانا سب نقيض دي مشروطية عامة حينية ممكنة بي. نو مولانا سب حينية ممكنة مولانا چاہتا وائی شپگم نمبر حاشی وینه یا 6 نمبر حاشیه هغې ته وګورئ شپږم نمبر حاشیه کې حینیه ممکنه خو دې پېژندلې ده صرف وصف ورسره ولګوه. قضیة یحکم فیها بسلب ضرورت رفع ضرورت معنا بسلب ضرورت دا معنا د امکان شوه. حینیه معنا بحسب الوصف من جانب المخالف. ما ته وګوره مولانا تر څو پورې چې وصف عنواني د موضوع افرادو د موضوع ته ثابت وي نو په دې قضیه کې به حکم شوی په سلب ضرورت د جانب مخالف نه. وایا حینیه ممکنه چاته وای چې په قضیه کې حکم شوی په سلب دی ضرورت سره د جانب تر څو پورې چې دا موضوع وصف عنواني ثابت وي افراد خپلو ته بس همدغه خبره شوه. وایا بیا وایا حینیه ممکنه چاته وای چې په ده کې حکم شوی په سلب د ضرورت تر څو پورې چې وصف عنواني ثابت وي افرادو د موضوع وجو مولانا. نو دی مشروطی عامه هغه به حینیه ممکنه راځي او نقیض دی عرفي عامه به حینیه مطلقه راځي. حینیه مطلقه مولانا صاحب چې مطلقه شوه مطلقه خو دې ته وایي چې ثبوت یې اصل په یو دی خو چې دا ولګوم چې تر څو پورې وصف عنواني ثابت وي نو څه به تر جوړه شي حینیه مثال دی دواړو وګورئ كل انسان کاتب بالامکان حين هو كل كاتب متحرك الأصابع بالإمكان حين هو كاتب.
حين هو ودلید مولانا صاحب دا بل کی وای كل كاتب متحرك الاصابع بالفعل حين هو کاتب. حين هو کاتب سمانه چې دا شی به دې شي ته ثابت وي په یو دی ازمنه ثلاثه کې یا به مولانا صاحب بالامکان به ثابت وي خو تر څو پورې چې وصف عنواني ثابت. حینی مطلقی تعریف راته وکړي چې ثبوت یا صلب بالفعل وي یعنی په یو دی ازمنه ثلاثه کې وي خو تر څو پورې چې وصف عنوانی ثابت وي افراد ته. دا بیا راځي په نورو قضیو هغه کې شرع تعذیب کې سم هغه راځي دا د صراحتا تفصیل وار راځي. ونقیض العرفیه العامه نقیض د عرفی عام حینیه مطلق راځي دی وي وهذا في البسائط الموجهه او نقیض د مرکبات منها د دې موجهاتنا مفهوم مردد مفهوم مردد دا مفهوم مردد مانعه الخلوه ته اشاره وکړه مانعه الخلوه ته دغه طریقه دا بس زوی په غوتو دلته درته وایم البته په شرط تعذیب کې راځي. مثلا د مشروطی خاصه مثال راته وای مشروطه خاصه اول تعریف راته کوي مشروطه خاصه چاته وای بعینه مشروطی عامی ته وای چې مقید ای په قید دی لا دوام کې چاته اشاره وا مطلقه عامه مختلفه به پس کې کیف کې او متفقه به په نو كل انسان كل كاتب متحرك الاصابع بضروره ما دام كاتبا لا دائما سمعنا لا شيء من الكاتب بمتحرك الاصابع بالفعل. نو اول موجبه کلیه مشروطه عامه شوه دا بل جزء سالبه کلیه مطلقه عامه. نو اول بیل کا نو اول جزء پکې څه ده غن می واخله موجبه کلیه نقیض د موجبه کلیه سره راځي وستیر شو نه د موجبه کلیه نقیض راځي سالبه جزئیه بل نوم دیغه مشروطه عامه وکنه و د مشروطه عامه نقیض حینیه ممکنه. نو د دې نه جوړه کوم سالبه جزئیه حینیه ممکنه دا جزئیه ول وګرځوه دا بل سو غن می واخله سالبه کلیه خادي سالبه کلیه نقیض راځي موجبه جزئیه د مطلقه عامه نقیض حینیه مطلقه اغه نه دلته لاندې لیکلي د مطلقه عامه اختیا وایه دایمه مطلقه څه شی نو غن می واخله د دې نقیض بس راځي موجبه جزئیه دائمه مطلقه دا بل جز کا پکې وسوایا او اما مانعه الخلوه پر راوړه پکې اما منفصله مانعه الخلوه پکې جوړه کوایا اما بعض الكاتب ليس بمتحرك الاصابع حين هو بالامكان حين هو كاتب واما بعض الكاتب متحرك الاصابع بالدوام. او نن سالبه جزئیه جوړه کړه بلینا ولی اصل قضیه کې موجبه کلیه نه وه چې نقیض کوي اصل قضیه کې دا دویم جزء سالبه کلیه او نقیض به سوي هغه خو سوه مشروطه عامه وه نو د مشروطه عامه نقیض حینیه ممکنه دا بله څه شی وه مطلقه عامه نقیضي نو د دې نه به جوړه کې سالبه جزئیه حینیه ممکنه د دې نه به جوړه کې موجبه جزئیه دایمه مطلقه ووایه اما پکې راوړه اما بعض الكاتب ليس بمتحرك الأصابع بالإمكان حين هو كاتب وإما بعض الإنسان كاتب إما بعض الكاتب متحرك الأصابع بالدوام. افرین نرانو مفهوم مردد باندې پوښوي دغه مفهوم مردد دا چې څه راوړي پکې اما منفصله مانعه الخلوه به جوړه کې پکې وس پوښوي نو د مرکبې بس چل وکې د سی بیل ک مرکبه د سو قضیونه جوړیږي اول جزء مرا واخله دا بل مرا واخله تیار د بسایت هغه دی او پیژندل نقایز د دې نقیز مرا واخله د دې مرا واخله او مفهوم مردد پکې جوړ ک مانعه الخلوه پکې جوړ ک اما بس تقه اغرز نو نقیز به راواخلي نو دی وایي لکه وهذا في البسائط الموجهه دا راځي په بسایطو موجهو کې ونقایز المرکبات ونقایز المرکبات منها د دې موجهاتونه مفهوم مرددونه څه شی ده مفهوم مردد څه معنا منفصله مانعه الخلوه ده بین نقیضی بسائطها هغه مرکبه خو د چا نه جوړیږي د دوه بسایطونه یوه بسیطه پکې اول جز ده او دا بله بسیطه هغه مشار دی لا دوام ولا ضرورت نه ده نو روا به اخلي دیغو بس را واخلي او
اما پراوړه بس قصه به جوړه شي. نو دی وای مولانا صاحب وای تفصیل وکړه کنه وای طلب د کړی شي من مطولات الفن د اوږدو مطولاتو د فن لکه موږ تاسې ته وویلې نو ځکه دی وای په اخذ د نقایصو د شرطیاتو کې اتفاق ضرور ده په جنس کې. زه زبردسته خبره کوي په نوع کې څه معنا جنس دا معنا که یوه شرطیه وه که یوه حملیه وه حملیه وي او په نوع کې څه معنا که یوه متصله وه که یوه منفصله وه که یوه محصله وه دقسې نوعیت دا معنا خو مخالفت به په کیف کې وي. فنقیض المتصلة اللزومیة هغه موجبت سالبة متصلة لزومیة هغه کې به مختلفې وي چې یو موجبه وي بله سالبه وي. نور متصله به متصله راځي لزومیه به لزومیه راځي او نقیض د منفصلې عنادې به هغه موجبې به سالبه منفصله عنادې راځي وهکذا داسې زه پسې. نو فاذا قلت دائما كلما كان آبا فجادا كلما كان آبا فجادا كلما كان الانسان حيوان كلما كان آبا فجادا كلما كان الشمس فالنهار موجود كان نقيضه ليس كلما كان آبا فجادا ليس كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. نو صحیح ده کنه مولانا صاحب هغه صادق او دا بله بسي کاذب وي. نو زه تاسې ته مولانا صاحب د متصلې به متصله وي که نه د لزومیې به صرف په قید کې به فرق وي. دا په هغې کې په شرطیاتو کې واذا قلت چې کله اما یکون هذا العدد زوجا او فالنقیض به دی لیس دائما اما یکون هذا العدد زوجا او فردن العکس المستوي. مولانا صاحب اوس که دا خبره شي نه نور نه وایم عکس مستوي باندې بس ته خبره کوم درته. اوس که چېرته دا خبره شي مولانا چې دی وایي چې اتفاق په څه کې ضرور ده په جنس کې نو مولانا صاحب په شرطیاتو کې خو موجهات نه جاری کېږي. موجهات خو په چا کې راځي په حملیاتو کې راځي یار په شرطیاتو کې نه راځي. موجهات په چا کې راځي نو موږ په تناقض د چا کې لګیایو د موجهاتو کې که نه او په نقیض کې ګوره اما او اما تاسو ذکر کړه مانیت الخلو منفصله دې ذکر کړه. نو چېرته اتحاد په جنس کې راغی پوه نه شوې په دې باندې څه مې ویلې موجهات خو په حملیاتو کې راځي یار او تا ویلې چې په دغه فصل کې ویلې چې اتحاد په جنس کې ضرور ده. جنس څه معنا که دا حملیه وه که دا شرطیه وه او نوع دا معنا چې دا حملیه معدوله وه هغه به معدوله وي که دا موجهه وه هغه به موجهه وي که دا مخصوصه وه هغه او شرطیې په نوع کې دا معنا که دا متصله وه دا لزومیه وه دقسې مولانا صاحب پوهېږئ که نه پوهېږئ په دې مړه تا خو اصل قضیه حملیه ده او تا یې نقیض څه جوړ کړ منفصله شرطیه او مانیت الخلوه دې جوړ ښه پوه